بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نه غورځول دا څه کمول نه ده، غورځول بیا اوچتول دا غاټ کمول ده. ته څنګه اهل سنت قوم سره بګن سره وشولو، یقینا څه ځوانان مشران ټول ډیر تکړه وو چې مثال د برا بیاي ځنونه جکړلو کني چې کوم مخالف فریق ته هو ډیره سخته حمله کړې وه په 22 نومبر باندې، خو بیا هم هغه لکه ناکام شولو. هر څه وشولو، ټیک ده، هر څه وشولو، خو قبضه یې ونه کړله، د برا وفا شولو. هغه نه علاوه بیا ډېر زیات په علاقې باندې مشکل وو، اپریشن وو، بیا اپریشن وو، بیا اپریشن وو، ګرفتارۍ وکړلې حکومت، ډېر ظلم یې وکړلو. بیا هغه نه علاوه چې کومې خونې وي هغه خوال مخالف فریق وسولې، ړانګې کړلې، مارکیټونه او دوکانونه، جوماتونه، هر څه تس نس کړلو. څه خونې پوتې وي هغه بیا سیکورټي فورسز بمونو سره ړانګې کړلې. هغه نه علاوه په علاقې کې ګرفتاریانې وشولې، ډېر توړ پوړ وشولو، انتهایي زیات مشکل وو، خلک متاثرین شولو، خلک لوړلو، توانونه نقصانونه وشولو، ګوډې وشولو، یعنې ډېره غټه تباهي وشوله، ډېر غټ نقصان وشولو، جاني مالي دا ډېر غټ نقصان وشولو په علاقې کې. خو بیا هم الحمدلله ځوانانو ډېر اهم رول ادا کړلو، مشرانو ډېر اهم رول ادا کړلو، چې مطلب د باره بیا روچات شولو، په اتفاق شولو، په اتحاد شولو، د برای ځانونه مضبوط کړلو. خو حکومت نه پرېږدولو مضبوطولو ته، اتفاق ته، اتحاد ته، ویلې چې بار بار اپریشن و، ګرفتارۍ وي، توړ پوړ، مطلب ډېر غټ نقصانات وشولو. بیا څه ځوانانو زه هغو ډېره مننه ادا کوم چې هغو بیا ډېر اهم رول ادا کړلو. ځوانان دي د علاقې والا هغه راپاڅېدلو، یو تنظیم جوړ کړلو، خیر سره هغه ته یې نامه وکړله بهالي ویلفیر ارګنایزیشن. څه مطلب د کوم خلک متاثرین دي دا به هم په علاقې ته راولو، علاقه به دوباره ابادوو، تر کوم شکل سره هم خو علاقه به مو دوباره ابادوو، هغه دپاره به مو هلې ځلې کوو. تکلیف هم و، مشکل هم و، خو بیا هم هغو ډېره زیاته قربانۍ وکړله. تقریبا په ټول د روژې میاشتې کې هغو درنه ویښله. دا څه اسانه خبره نه ده، دا ډېره ګرانه خبره ده، خو موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو چې مثال هغو په ټولې روژې کې تقریبا درنه کېنوله. بغن کې هم درنه ناست وه، پېښور کې هم درنه ناست وه، ویلې ناست وه چې دو ریاست نه، حکومت نه مطالبې کولې چې موږ ته د خپل حق میلاو شي، او چې بګن چې سوه ده د دغو خلاف ته کاروایي وکړلی شي. خو حکومت اوسه پورې د چې کوم خلکو حمله کړې ده په بګن باندې، د لیزای والا اهل تشیع چې کوم حمله کړې ده هغه په خلاف باندې اوسه پورې څه کاروایي نه ده شوې، یو کاس اوسه پورې ګرفتار نه ده شوی، اف آی آر هم اوسه پورې درج نه ده شوی. خو امید ده چې ګرفتاریانې وشي، دوباره هر څه ټیک ټاک روان شي. لو تنظیم والا چې کومه درنه وه پېښور کې هم ډېر اهم رول ادا کړلو، چې کوم ګرفتار کسان وو هغه هم رها شولو، لږ ډېر څه نه څه رها دي، ډېر ښه پاتې دي، هغه دپاره هم هلې ځلې روانې دي، انشاءالله به هم ډېر زر رها شي. هغه نه علاوه حکومت بیا یو پریشر واچولو چې یاره تاسو اوس مخالف فریق سره کوڼه کېږدوئ، مطلب یوه حد پورې جوړه وکړئ چې علاقه مطلب امن ته دوباره بیا راشي. بیا د بګن خلکو، د لور کورم سیمې خلکو بیا مخالف فریق سره یوه بیا عرضي غوندې کې معاهده کړې ده، خو دا معاهده مخکې هم شوې وه، چې بګن علیزای به جګړه نه کوي، هغه باقاعده تحریري هر څه شوي وو، هغه باوجود هغو خلاف ورزي وکړله، په بګن باندې حمله وکړله. خو دغې پیرې کې بیا یو د 100 روپیو سټامپ پیپر باندې شوې ده، معاهده شوې ده عرضي غوندې کې. خو دې کې نوره کمونه نه دي، نو صرف او صرف بګن قوم او د علیزای قوم په خپل منځ کې هغه شوې ده، خو دې کې لکه نوره کمونه نه دي، نو په کار وته دې کې ډېر کمونه ناست وای چې دا شاید نوره مضبوط شوی وای. هو مضبوط ډېر نه ده، امید ده چې مضبوط شي، خو ډېر مضبوط نه ده. بهالي ویلفیر ارګنایزیشن سټیپ بای سټیپ خبرې مخته وړي، خیر سره د مشرانو په سلا مشورې باندې مشرانو هم مطلب خپل حد پورې تکلیفونه کوي، منډې ترډې کوي، کوم ځوانان دي هغه هم لګیا دي تکلیفونه کوي. د هر سړي په خپل ځای کې ډېر اهم رول ده، او شکر د هر سړی لګیا ده په خپل ځای کې خپل رول ادا کوي. بهالي ویلفیر ارګنایزیشن نن یوه بله کومه غټه مسله وه علاقې ته، هغه هم الحمدلله حل شوله. د دې بګن دپاره حال نه و، ګورنمنټ سکول خو سوه ده، هغه کې چې کوم دو حال ویر کړی و، استعمال قابل نه و، هغه مکمل ړنګ ده، سوه ده، هغه کې د ماشومانو کېناستل ډېره ګرانه خبره وه، ډېره مشکل وه. خو بیا شکر ده د بهالي ویلفیر ارګنایزیشن په مرستو سره، د قومي مشرانو په مرستې سره
هغه مسله حل شوله چې کوم ګورنمنټ ډیګري کالج ده ما کې ورته حواله کړلو چې کوم 9th او 10th سټوډنټس دي هغوی دپاره په ګورنمنټ ډیګري کالج بګن کې حال خیر سره ورته حواله کړلو ویرې کړلو دې علاوه چې کوم فیمیل دي هغوی دپاره حال نو هغوی دپاره هم خیر سره نن حال منظور شولو هغوی چې کوم فیمیل ګورنمنټ سکول ده نو هغه کې به خیر سره فیمیل دپاره حال وي 9th او 10th دپاره او چې کوم میل دي هغوی دپاره به خیر سره په ګورنمنټ ډیګري کالج بګن کې حال وي څوم ځوانان دي مشران دي کشران دي هر څوک دي هغه ته په کورت میسوله هو ډېر ښه رول ادا کړي پازیټیو رول ادا کړي علاقې دپاره منډه ترړه وکړي مرسته وکړي او چې کوم بحالي ویلفیر ارګنایزیشن ده د ده هم سات ویر کړي په هر طرف ته په هر انګل مت هغه ته سات ویر کړي چې مثال تنظیم نور هم مضبوط شي خبرې مخې ته هم خیر سره روان شي نو امید ده چې انشاءالله په علاقې کې امن راشي او د امن فضا قایم شي خو اله ممکنه ده چې کومو خلکو په بګر باندې حمله کړې وه هغه کسان ګرفتار کړلی شي او چې کوم بګن سوه ده د قانونه سوي دي جماعتونه سوي دي هغو ته معاوضه میلاو شي او چې کوم نقصانات شوي دي هغه عضله وشي او چې کوم گرفتار کسان دي هغه سره رها شي او چې کوم کسانو دغه ملوث دي مخالف فریق والا پړیشندار روانې څخه لځای پورې باید هغه کسان گرفتار کړل شي هغه کسان چې کوم دغه حمله کې ملوث دي تقریبا 3-4 کسان پلس کسان ملوث دي په کور صدیق کې د ډیر کسان گرفتار کړل شي هغه ته د ټیک ټاک سزا ورکړل شي